قربانی واجب ده. امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب صحیح بخاری کې یو حدیث راوړی ده. داغه نه امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې قربانی واجب عمل ده. حضرت جندب رضی الله تعالی عنہ فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی اختر منځ کو بیا پاغه نه بعد خطبه ویلا بیا هغه نه بعد قربانی وکړه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړه من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانه. وای کوم کس چې په اختر نه مخکې قربانی کړی وي په مانځ نه مخکې قربانی کړی وي فليذبح اخرى مكانها وای به دغه په ځای باندې بل قربانی وکړي. د دې امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې قربانی دا واجب عمل ده. قربانی واجب ده. علما په دا باندې خپويږي فليذبح د امر صيغه ده، امر د پاره د وجوب راځي. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته حکم ورکړی دا چې چا په اختر نه مخکې قربانی کړی دا هغه قربانی بالکل قبول نه ده او بیا هغه ته په کار د چا مخکې قربانی کړی چې هغه ورسته بل قربانی هم وکړي ځکه چې دا ورسته قربانی دا قبول ده اوله قربانی دا قبول نه. نو د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانی اهمیت فضیلت بیان کړی چې قربانی دا واجب عمل ده. او امام بخاری رحمت الله علیه هم خپل کتابه کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 134 کې دا حدیث راوړی چې قربانی دا واجب عمل ده. او دا سه غیر مقلد یو عالم هغه هم د مونږ تایید کړی په دا مسله کې الله عالم واحد الزمان دا خبره بیانوي اس حدیث سے قربانی کا وجوب نکلتا ہے. وای په دا حدیث نه د قربانی وجوب ثابتېږي. تیسیر الباری جلد 2 صفحه نمبر 70. خو نور غیر مقلدین د غیر مقلدین چې عموم کوم موقف دا کوم د دې مذهب دا هغه دا چې قربانی دا واجب عمل نه ده بلکې سنت. محی الدین محمدی زیور دغه صفحه نمبر 1 او دا سه شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی فتاوا نظریه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 255 په دا کې دا خبره بیانوي چې قربانی دا سنت ده. نو د دې نه دا خبره معلومه شو چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د قربانی د وجوب قائل ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې د امر صيغه استعمال کړی چې قربانی واجب ده. او غیر مقلدین نه د امام بخاری په خبره باندې عمل کوي او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې عمل کوي بلکې دوی دا وایي چې قربانی دا واجب نه ده بلکې سنت.